سورہ مومن یو کم دیرشم آیت تے د ایماندارو د تسلی د پارا د رجل مومن بیان راوڑی اللہ ویما موسیٰ علیہ السلام لے گلے و سرد دلائلو واضحو نخو نشانو فرعون حامان قارون سخا نو دی چغکڑا چی موسیٰ خو جادوگر دے دروغ جن دے او سوک چی د منون کری د دی زامن او اجنائی لونا ورلا پری دے دا دویم اڈرو د فرعون د ماشومانو د وجلو قرآن کی رازی وما قید الکافرین الا فی ضلال پدی دویم حکم او اڈر کی د ماشومان نو وجلی لاس نو برشوے کلچی موسیٰ علیہ السلام قوم تا بیانو کو نو فرعون خپل دربار کی پورته شو پاسې د ذرونی اقتل موسی وليدعو ربه ما پرې چې فر موسی او وجنم او د خپل رب راو بلی انی اخاف ان يبدل دینکم او ان يظهر فی الارض الفساد زپدی خبر یریکم چې دی بستاسو دین روان کی یعنی دین بداسی روان کی چې دی به توحید راولی او شرک به ختم شي نو توحید ته روانه وي او ان یظهر فی الارض الفساد یا بزمکه کی خلق بدلی شي بعضی به د موسی علیہ السلام ملګری شي بعضی به فرعون سره شي نو بزمکه کی روانه او شي فساد براشي نو موسی علیہ السلام فرمائی انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب ز خپل د رب پناهی غواړم چې تاسو هم رب دې د هر متکبر نه چې آخرت منی او حساب ورځ منی یقین او ایمان نه راوړي یعنی زما ساتون کې اشتره چې ما به فرعون جبر نه وساتي الله به زما حفاظت وکړي نو یو حق پرست پورته شو یو ځوان رجل مومن ورته قرآن وای او د فرعونیانو نو د موسی علیہ السلام د ډلې نه نو بنی اسرائیلی نو بلکې قبطیو او د خپل ایمان پټ کړو دغه وخت یعنی پټي ساتلو یا اکلک ساتلو نو دغه وخت سرګند اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله تاسو داسي او سړی وجنه چې غل نه دی ډاکو نه دی او صرف دا وینا کی چې ربي الله زما رب الله دی وقد جاءكم بالبينات او د ځان خبره نه کی تاسو ته دلایل بیانې واضحه نه خد الله طرف نه راوړي دي و يكو كاذبا فعليه كذبه قبل فرض دې چرته دروغ وي دروغ جنې نو د دروغ با داغي جرم به دبانی د صحابه در دروغ پاتې شي و يكو صادقا او کده رښتینی يصيبكم بعض الذي يعدكم نو دې چې تاسو د کوم عذاب نه یری هغه عذاب براشي ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب الله دا ایمان توفیق نه ورګي هر هغه سړی لرا چې د مشرک یو دروغجنی نو رجل مومن فرعون ته اشاره وکړه چې د مسرف ته مشرک ته دروغجن دی بې ایمانه خو خپل ایمان سرګندی نه او دې بیا بیان کوي یا قومی ای زما قوما لکم الملک اليوم تاسو لرا بادشاہی دا سلطنت نن رز ظاہرین ضرور فی الارض پا مصر کی نن ستاسو حکومت تے ستاسو بادشاہی دا تاسو ضرور او غالب ہے فمن ینصرنا من باس اللہ نسوک با امدادو کی زمن سوک بخلاص کی منگ دا عذاب دا اللہ نا ان جاءنا کچر تراغ من سخا کہ اللہ دا برنا عذاب راو لے گو نو بیا با دا اللہ عذاب نا منگ سوک خلاصی دا بیان رجل مومنو کو نو فرعون لگو یرید چی موسیٰ علیہ السلام خو مسافر دے دا بنی اسرائیلو سڑیو او دے خو زما دا کور سڑے دے زما دا خاندان سڑے دے او دیم دا سی خبری کی قال فرعون هو الفرعون ما اریکم الا ما ارا نوینم تاسو لرا مگر هغه چې ما مشوره درکړه
زما چې کوم مشوره ده کوم رائے ده کوم خیال دی چې دا سړی وجل غواړي ځکه چې دی خو ستاسو دین بدلی ما اوریکم نوینم تاسو لرا خیال نکوم تاسو لرا الا مگر ما هغه ارا چې ما مشوره درکړه وما اهدیکم الا سبیل الرشاد نخیم تاسو ته مگر لار د کامیابی فرعون دا دعوه کوي چې زما مشوره ومنئ دا سړی وجل غواړي او زه تاسو سره کامیابی لار خیم نر هر گمراه باطل پرست سړی را پاسی چې ما د حق جنډه اوچته کړی دا او زه په حق روانم زما دین صحیح دی مذهب صحیح دی مسلک صحیح دی زما ملګرتیا وکي دا نارمخ فرعون هم لګولې وما اهديكم الا سبيل الرشاد نخیم تاسو ته مگر لار د کامیابی وقال الذي اوه غسړي آمنا چې ایمان راوړیو یا قوم ای زما قوم انی اخاف علیکم یریکم تاسو باندې مثل یوم الاحزاب پشان درزی د نورو ډلو مثل داب قوم نوح پشان د حالت د قوم د نوح علیہ السلام عادیان او سمودیان او هغه چې رستو د دینو ای زما قومه زه په دې خبره تاسو نه یریږم دا سینا لکه څنګه چې مخکینو ډلو باندې د الله عذابونه راغلیو د نوح علیہ السلام قوم را واخلا عادیان سمودیانو ته وګوره نور اقوام دنیا ته راغلیو چې کله د وخت پیغمبر نه و منلی نو الله تبا کړیو برباد کړیو دا سینا چې موسی علیہ السلام باندې ایمان را نوړی او تاسو هم غرق شئ او تبا شئ وما الله يريد ظلما للعباد ندی الله چې اراده لري د ظلم خپل بندیانو سره الله پچا ظلم زیاته نه کوي ويا قوم ای زما قوم انی اخاف علیکم یریکم پتا سو باندې یوم التناد درزی د چغونا یوم التناد درزی د قیامتنا یوم التناد ورته زکوي چې یو غوغا وي یو شور وي یو حشر وي یو چغه وي جنتیان ما جهنميانو ته आवाज کوي جهنميان ما جنتیانو ته आवाज کوي او اعلانونه وکيږي دا سړی کامیاب شو دی به ناکام کیږي نه دا سړی جهنمی ناکام شو دی به کامیابیږي نه نن پس مرګ نشتا دا یو غوغا به یو چغه وي ويا قوم ای زما قوم انی اخاف علیکم یریکم تاسو باندې یوم التناد درزی د چغونا یوم حغرز تولونا چوا بوړی مدبرین پشا باندې اعلان بوشي چې ځای جهنم ته نو تاسو په پشا باندې واوړی جهنم ته روان شئ ما لکم نبی تاسو لرا من الله د عذاب د الله نه من عاصم سو خلاصون کے من عاصم سو بچ کون کے ومن یضلل اللہ چال رچی گمراہ کی اللہ فما له من هاد نو نبید لرا سوگ لار خودن کے یولوی تقریر رجل مومن یوزوان شروع کرے دے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ یقینا راغله او تاسو ته یوسف علی السلام من قبل پوخا د موسی علی السلام نه 15 شپه کال مخکې یوسف علی السلام راغله او تاسو د مصر بادشاہ تیر شوی ری تاسو ته هغه کارنامې معلومې دي ولقد جاءکم یقینا راغله او تاسو ته یوسف علی السلام مخکې د موسی علی السلام بالبينات سره د دلایلو فما زلتم نوی ہمیشہ تاسو فی شکین پشکی مما دہغنا جاءکم چرات لکڑیو یوسف علیہ السلام تاسو تا بہی پاغی حتی اذا حلق تردی چکر یوسف علیہ السلام وفات شو قلتم نتاسویل لن یبعث اللہ ہچری بن لگی اللہ من بعده رستو د یوسف علیہ السلام رسولا هیڅ پیغمبر
یوسف علیہ السلام نه رستو بیا پیغمبر ناراض کذالک دغرنگی یذل الله گمراه کی الله من هغه چالرا هو مسرف چې دې حد نه تیر وتون کې دې مشرکی د الله د بندیانو کلی ماتون کې مرتاب شکی کله قران لفظ راوړي مرتاب شک فما زلتم فی شک اول سړی شک کی چې دا سړی رښتیا وایي که دروغ وایي او منم که او نه منم نو اول سړی شک کوي شک نه رستو بیا دې گمراهی شي نو هغې ته وایي ضلال او بیا دې جدال کوي جګړه کوي او بیا قرآن بل لفظ راوړي کذالک یتبع الله نو الله به مهر د جباریت ولګي اول سړی دین کې شک کوي او بیا دې گمراه شي او بیا دې جګړه کوي بحثونه کوي نو بیا به الله مهر د جباریت ولګي چې زروښه جهنمی لاړې جهنمی شي نو کله لفظ راوړي فی شک فما زلتم فی شک او کله وی کذالک یذل الله او کله وی الذین یجادلون او کله وی یتبع الله یقینا راغله او تاسو ته یوسف علی السلام مخ کې دلایل سره نو وی همیشه تاسو بشک کې دغه غنا چې اگر اوړي او تاسو ته تر دې چې کله وفات شو یوسف علی السلام نو تاسو ویل هیڅ چری به الله نه را لګي رستو ددن بل پیغمبر دغه رنگي گمراه کی الله هغه څوک چې دې تیروتون کې د حدنا مرتاب شکی الذين هغه کسان یجادلون چې جګړې کوي فی آیات الله په حکم د الله کې په قران کریم د الله کې بغیر سلطان بدلیل اتاهم چراغل دی دیتا بے دلیل رضان اړمی د قران آیتونو کې بحثونه کوي الذين هغه کسان یجادلون چې جګړه کوي فی آیات الله په حکم د الله کې بغیر سلطان دس دلیل اتاهم چراغله دیتا سو قسم دلیل ورته نه راغله رضان اړم کبور مقتن عند الله ډیر لوی وینا د الله څخه وعند الذين او هغه چا څخه امنو چې ایماندار دي دا کوم مشرکان چې شرک کوي د الله صفاتونه مخلوق لور کوي نو کبور مقتن دا د دې شرک ول ډیر لوی خبره ده د الله پنيز دا ډیر لوی خبره ده کبور مقتن ډیر لوی د عذاب خبره ده ډیر لوی خطرناک خبره ده چې اوسړی الله سره شرک کوي کبور مقتن ډیر لوی وینا دا د عذاب الله څخه او هغه چا څخه چې ایماندار دي یو سړی کا مؤمنی نو بد به شرک بد لګي کذالک دغرنگی یتبع الله مهر لګي الله علی کل قلب متکبر هر زړه باندې د متکبر جبار سرکش د دنیا چې څومره متکبر دي جبار سرکش د دې ټول زړونو باندې الله ختم مهر لګولې دي مهر جباریت وقال فرعون او فرعون یا حامان اے حامانا ابن لی سرحا جوڑ کی مالرا عمارت جوڑ کی مالرا منارا لعلی ابلغ الاسباب دید پارا چیو رسم طریقو تا لارو تا فرعون یو چغر اے زما وزیر حامان دا موسی چې چا طرف وې دی خو ماته بزمکه نخکاری دا سیو که یو مینار جوړ کا چې زه پدی اوچت بر او خېجم او د اسمان کې ولټوم چې د رب کم ځای کې دی یا حامان اے حامانا ابن لی سرحا جوړ کی مالرا یو محل یو عمارت یو مینار
لعلی خامخا چیز ابلغ ارسم الاسباب لارتا اسباب السماوات لار د اسمانونو فاطلع چی خبر شم الى اله موسی په طرف د رب د موسی وانی لاظنه کاذبا او یقینا ز خیال کوم چې دې دروغجن دی رب خو بزما غزم دې چې چا رب وي دې چې چا ته الہ وي نو زه خبر شم دی وینم دا څنګه الہ دی ما ته خدای سره دروغجن ښکاری وکذالک د غرنګي زوینا خستکړې شو فرعون تاسو عمله بد عملی دد هر مشرک کافر متکبر بے ایمان ته الله داغه بد عمل خیسته ښکارا کوي وصد عن السبيل او دې بن کړې شو د لار د توحید نا نو آیا ددا مینار جوړ کړي او کنه نو قران سوئی وما کید فرعون نو فریب مگر چلول د فرعون الا مگر فی تباب برباد فرعون دا مینار نو جوړ کړي او هر هغه بے ایمانه چې یو عالم خلاف یو مینار جوړي نو دی به الله نه کامیابی لکه څنګه چې فرعون د موسی علی السلام خلاف مینار جوړاو نو الله ولا لاس بر نکو وما کید فرعون نو فریب مگر چلول د فرعون مگر فی تباب ہلاکت کی शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।